د ملکند بټخیل ښار کې رنګارنګ سپورټس فیسټیول پرانسته شوې ده چې پکې د وړو ماشومانو ترمنځ د رسکشۍ او د میوزیکل چیر مقابلې شوي. لوبي د روغ صحت او د پرامنه معاشرې لپاره ډېرې ګټورې دي ځکه خو د تعلیم سره سره د لوبو میدان په لا توجه د حکومت او د تعلیمي ادارو یو ښه قدم دی د کوم د لارې چې ماشومانو ته د سکون او خوشحالۍ لمحې په لاسو راشي. د بټخیلي په یو ځایي سکول کې د سپورټس ګالا پرانیستي خوندوره دستوره وشوه چې پکې د سکول ماشومانو او د سیمې خلکو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. د عوامي نیشنل پارټۍ مشر اعجاز علي خان د خوندوري سپورټس ګالا په باقاعده توګه پرانیسته وکړل. د پرانیستي دستورې په مهال د سکول ماشومانو د آتشبازۍ خوندوره مظاهره هم وکړل او د امن نښه کوترې یې هم په هوا کې خوشې کړې کومې چې د دستورې رنګ یو پد وکړو. په سپورټس ګالا کې به د مختلفو لوبو کرکټ، فوټبال، هاکي، میراتن، باسکټبال، جمناستیک، رسکشي او د کبډي خوندوري سیالۍ کیږي. الحمدلله زموږ د سپورټس ګالا په هر کال کې یو پیری او د سپورټس ګالا موږ ډېر انجوای کوو او زموږ ټیچران موږ ته ډېر خوشحالۍ سره د سپورټس ګالا راکوي. موږ ډېر خوشحاله شو او دا زموږ د زندګۍ سره د تعلیم هم یو حصه ده او چې دا ارینج کړی ده زموږ استادانو ډېر په مینه او ډېر په زړه سره ارینج کړی ده او موږ ته انتهایي زیات مزه راکوي. دا موږ د سکول لپاره ډېر غټ په موږ باندې مهرباني چې موږ باندې چې موږ ته یو داسې سپورټس ګالا ارینج کړي په دې کې چې دغه د ذهني چې د کم دباو هغه چې د حقیقي کمیږي په انسان باندې او انسان چې باډي ته چې دا سکون ملوي. سپورټس ګالا مقصد په اصل کې دا دی چې دا واړه ټول کال په سټډي کې انګیجي کریکولر اکټیویټیز د هغې لپاره موږ دا انعقاد کوو د کو کریکولر اکټیویټیز انعقاد کوو ځکه چې دا د تعلیمي سرګرمۍ حسابېږي چې واړه انټرټین شي په سټډي کې انټرسټ والي نو د دې لپاره موږ د دې انعقاد کوو کال په کال. د دستورې په مهال د سکول ماشومانو ترمنځ د کرکټ میچ، میوزیکل چیر او د رسکشۍ په زړه پورې مقابلې هم وشوې په کومې چې ماشومانو د راغلي تماشبینو نه داد ترلاسه کړو. د تعلیم سره سره دارنګه هلې ځلې د روغ صحت او د نیغې لارې هم ښودنه کوي. عمران زریاب، خیبر نیوز، بټخیله، مالکند. همدا و تر دې دمه خبرونه د دې په شمول د نورو خبرونو تفصیل تاسو کتلی شئ زموږ په ویب سایټ خیبر نیوز.tv. د خدای په امان.